الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا. محترم و ناظرین و کتن کو اللہ تبارک و تعالی دا دنیا کې چې الله تبارک و تعالی پیدا کړه نو په دغه دنیا کې الله تبارک و تعالی د خپل صفاتو اظهار وکړو. بیا الله تبارک و تعالی ډیر صفتونه دي، هغه صفاتو کې یو صفت رحمان او رحیم دی. رحمان او رحیم دا د دغه خبرې تقاضا کوي چې پکار دی چې هر سړی په خپل ځان کې رحم پیدا کی، نرمی پیدا کی، او بیا خاص کر خپلو ماشومانو ګلونو او بچو سره چې کوم سخت مزاجي دو، بې ځایه سختی دو، یا بې ځایه خپلو بچو له تکلیف ورکول دي یا نور چا بچو له، دا په اسلام کې منع دي او د دې ممانعت راغلی. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو پیرا امام حسین رضی الله تعالی عنه په خپلو اوږو باندې کېنولی دی او روان دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم امام حسین صاحب سره ډیره زیاته مینه وکړه. د مینې په دوران کې یو صحابي ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما خو لس زامن دی، لس بچی مدی، ما خو یو بچی سرم دومره مینا او دومره رحمدلی او دومره ما نه دی ښکل کړي لکه څرنګې تاسو دغه بچی سره او نوسی سره محبت او مینه کوم. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته وفرمایل چې من لا یرحم لا یرحم، څوک چې په چا باندې رحم نه کی په هغه باندې به هم رحم نشي. دغې وجې نه ماشومان ګلونه او ماشومان دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو لوی انعام دی، په دغې باندې رحم پکار دی او د دوی په سر باندې لاس راښکل پکار دی، او چې کوم تربیت په نرمۍ کې وشي هغه ډېر زیات فایدهمن وي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه صحابي ته په همدغه شانو فرمایل چې تا لس بچي دي ته یو هم نه ښکلې، نه ورسره رحم باندې معامله کوي، نه ورسره مطلب چې هغه خندا پیشانۍ باندې میلاویږي، نو دا خو ټیک خبره نه ده، بلکې صحیح خبره دا و چې اسلام کې خو رحم دی، اسلام کې خو نرمي ده، او په اسلام کې د الله پاک د طرف نه ډېر مطلب چې لاس ډډوالی دی او مطلب چې ډېر زیات نرموالی دی. دغې وجې نه موږ تاسو له پکار دی چې خپلو بچو سره رحم په معامله باندې پیش راشو او خپلو مشرانو عزت وکړو، ځکه چې حضور علیه السلام فرمایي چې چا په ماشومانو رحم ونه کړو او چا د مشرانو عزت ونه کړو هغه د ما امتي نه دی. دغې وجې نه د ماشومانو سره سره د مشرانو عزت، هغه ماشومان که تا د خپل کور ماشومان دي او که د بیدیا ماشومان دي، اوس وخت کې چې کوم معاشره کې د ماشومانو نه مشقت اخیستلی کېږي، ماشومانو ته تکلیف ورکولی کېږي او ماشومان هغه مطلب چې یا سختې سزاګانې ورته میلاویږي یا څه، دا نه دی پکار. زه خو دا یم چې یو استاذ له هم دا پکار دی چې هغه ماشومانو سره مار سے نہیں پیار سے په دغې فارموله باندې روان وي، نو هغه ماشومان به د داسې استاذ نه ډېر څه زده کړي. الله تعالی د موږ تاسو ټولو له په دې باندې د عمل کولو توفیق